اسمبلیانې ریزالټ کېدل خو په خپل ټایم چې کېږي نو هغې کې خو لا پوره اوته میاشتې شته دی خو دا اوس عمران خان چې کومه خبره کوي نو دی خو د وخت نه مخکې دوه اسمبلیانې د پنجاب او د کې پي کې ډیزالف کوي نو هغې دپاره بیا د حکومت خپل سوچ دی چې هغې باندې دوی صرف په دې دوو صوبو کې الیکشن کوي او ټول پاکستان کې الیکشن کوي بیا د حکومت اختیار دی او صدر صاحب بیا په هغې باندې سمري په هغه تضیع به دستخط کېږي نو هغې مطابق بیا الیکشن کېږي خو که الیکشن وخت نه مخکې کېږي یا په خپل ټایم کېږي انشاءالله تعالی جمهوریت الاسلام د شروع ورځې نه چونکې یو جمهوري پارټي ده او د ملک په سیاست کې دلچسپي اخلي او خپل کردار ادا کوي سرګرمیانې جاري دي الحمدلله جمهوریت الاسلام بالکل الیکشن دپاره تیار دی اینی ټایم بلکې دغه د جمهوریت الاسلام او د پی ډي ایم د جماعتونو مطالبه وه چې چونکې عمران حکومت ناکام شو او د خپل حکومت نشي چلولی دی نااهله دي او دی ډیلیور نه کړی شو عوام ته نو دی وخت نه مخکې الیکشن وکړي چې دا نماینده خلک راشي د عوامو او هغوی د ملک د حالت ښه کړي معیشت ښه کړي د ملک اقتصادي حالت ښه کړي نور معاملات امن و امان حالت ښه کړي نو هغې دپاره دغه د جمعیت الاسلام او د پی ډي ایم د جماعتونو شروع ورځې نه دا مطالبه وه چې الیکشن د وخت نه مخکې وشي نو د پی ډي ایم جماعتونه او جمعیت الاسلام انشاءالله تعالی د الیکشن دپاره تیار دی که په خپل وخت باندې کېږي او که هغه د وخت نه مخکې کېږي انشاءالله تعالی جمعیت الاسلام په الیکشن کې بھرپور حصه اخلي جمهوریت الاسلام جمهوري پارټي ده پارلیماني سیاست باندې یقین ساتي نو چې کومه پارټي پارلیماني سیاست کې جو کې هغه الیکشن دپاره هر ټایم تیار وي او الحمدلله جمعیت ورکر هر ټایم ان دی بیدار دی فعال دی او انشاءالله تعالی چې الیکشن کېږي الیکشن کې بھرپور حصه اخلو الیکشن کې به انشاءالله تعالی یو ښه رزلټ به قوم ته ورکوو چې هغې مطابق د قوم صحیح نمایندګان راشي او ملک په یو صحیح سمت باندې واچوي د ملک خدمت وکړي د عوامو چې کوم عوام مشکلاتو سره مخ دي دلته کې کرپشن عام دی دلته کې د مهنګایي ډېره زیاته ده معیشت د ملک ډواډول دی د ډیفالټر خطره ده نو دې حالاتو کې الحمدلله د موجوده حکمرانان د پی ډي ایم حکمرانان د پی ډي ایم نماینده جماعتونه د ملک د خدمت دپاره ملک ډیفالټ نه ویستو دپاره او د ملک معیشت ښه کولو دپاره ملک امن امان ښه کولو دپاره مهنګایي ختمولو دپاره نور مسلو حل کولو دپاره انشاءالله تعالی دی په ملک کې سرګرم دي او خپلې مسلې به انشاءالله تعالی د عوامو مسلې به ښه طریقې سره حل کوي او دوی به ملک په یو ښه لار باندې اچوي په ښه ټریک به اچوي او به انشاءالله تعالی ترقي کوي دغه سی پیک معاملې دي هغه دوباره تازه شوي او ملک کې سی پیک کارونه چې کوم پاتې شوي د عمران وخت کې هغه تیاری سره شروع دي انشاءالله تعالی الیکشن به په خپل همت باندې په خپل کار باندې په خپل خدمت باندې ان شاء الله تعالی مونږ کوو او عوام ان شاء الله تعالی د جمعیت الاسلام حق کې وټه چي